فقال لي قال ربك الذي خلق الإنسان من علق وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك فراده فنزل على حديث فقال لفتيش وقال حتى الذين على نفسه فقال المدينة كلا والله ما يدري الله أرضني فأتمنى الله وتحمل الكلا وتكتب المعروف ولا شيء طيب وتعين على أوائل الحق فعلوا ولم في حديث وحتى بدت فيه ولا تنحن فلس بحسد العقل والسائل عقل فلس الومان وكان أكثر قول الجاهلين وكان يكون مستمع الرسمي فيكون يجري إلى ثانية ما شاء الله أن يكون وكان لا يمكن أن يتقابل فقالت له فتلك يمنع عقلا صحيح بما فيك فقال له ولقد يمنع فيما لا فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم لقد وعد الناس الذين صلى الله عليه وسلم إنني بها تدعي على يعقوب حيا يتفوق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جاء به إلى عود وليكرم يوم وتنصرا مؤثرا ثم لم يستطع فقد عنه في وفتره قال يكتب نحن وأفضل يأخذ المدى نعطي الرحمن أن جابر نعطي لكن صغير قال له بحاجة عن ذلك فقال في حديثي بين أنفسي أن يحصل من السماء فرفعه بطن فإذا كل في داره حراك مثالنا جلس على كرسي بين السماء والأرض فوعدت منه فرجعت فقلت تنزلني بك أنزل الله تعالى يا أيها المدثر وقلت أنزل وربك فكبر وإياك فصبر والمستقبل فحمي الوحي وتتابع متابع عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه إلى الرسل عن الكويت وقال يوسف محمود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أرسلني جبريل عليه السلام زبري قدم فقال بيده اقرأ باسم ربك الذي خلق لا فقال ما أنا بقارئ جواب عليه السلام بار فرمای ما أنا بقارئ نداغي وجواب وشو اقرأ هو باسم ربك سويد النشم لي ولا ولا شيء ولين ولا أو نور استعداد لتحمل دلائل تصديق خپل روان ما أنا بقارئ ندا اقرأ باسم ربك الله نوالا الله نمني واقش تبع ویلې شي نور اوسه مونږ پښتانم داسې وایو کنه دا کار دې نشم کولې دی او ته لکه بسم الله کا بسم الله کا دا کار وږي بسم الله څه مطلب دا الله په نوم مدد وغواړه نو ان شاء الله دا کار کولې شي دا آداب ورته خیر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تاكين ذا آياتنا ربي ويتشو أطلق بفرات اقرأ قولوا لا باسم ربك الذي خلق ونوم درفتا خلقا في مخلوق پیدا کرے سوال دار ازی کہ قرآن خود اقرأ نشورو شو دا اسم ربك دا اللہ دنون نشورو نشورو دا شورو دا اقرأ نشورو باید تی دم روی عظیم قرآن شروع کی گی کہ دا اللہ دنون نشورو شی بالله الذي خلق يا خيرك باسم ربك كم وي مراسل لفظ الله دي تاخذ اقرا شروع شو علامه زمخشري هغه په تفسیر خپل کشاف کې وجه لیکلی دا او ډېر مزیدار ده هغه وایي چې دا شروع د اسم ربک نه دی او دا بسم ربک متعلق په اقرا پورې نه دی کدا متعلق په اقرا پورې شي نو شروع د اقرا نشو ولی اقرا عامل دی او بسم ربک معمول دی او عامل مرتبه مقدمه لفظا مقدم دی شروع د اقرا اصل کلام در رب شروع شوی دی د اسم ربک نه مقصودی کلام نو چې هر کله اقرا پورې دا متعلق نشو نو دا تعلق چا پورې نسی نو هغه وی چې رستو بل اقرا مقدر دی بسم ربک الذی خلق اقرا او هغه وجه راجح معلومیږي ما ویلو مخکې ولې راجح معلومه شو مرتبه عامل مقدمه او کله دا رستو کو مؤخر دی کا نو تقدیم د ما حق او تاخير پیدا د حصر او د اختصاص ورکړي حصر او اختصاص راش اقرا رست شو نو چې اقرا رست شو نو شروع د اسم ربک نه شو
سوال دا راځي چې هر کله اقرا رسو چې د دې اقرا څخه پیدا شو بیا د څه لپاره راوړم دا تنبیه دی تنبیه لپاره راغی لکه تنبیه لپاره الا راځي الا خبر دا متوجه کوي دقنګي التنبیه مصطلح الا شو مثلا او یو تنبیه فی الكلام دا هغه مصطلح تنبیه نه دا لکه یو سړی چې دا قول دا قول معنا هو امر دی لیکن دا د تنبیه لپاره مستعمل دي تا متوجه کوم یا زم الک توجهوا ما ته متوجه شي یا زم اسمع تما دا خبر واورا نو اسمع خو مقصود نه دی اسمع دې لپاره چې د سامع متوجه ساتل غواړي دا څنګه لفظ د اقرا دا مقصود نه دی د کلام دا صرف د لپاره توجه د سامع د نبی علیہ السلام دا متوجه کول د لپاره د لفظ استعمال نو کلام الله دې نه کلام الله نه دی او مقصود بالذات نه مقصود بالذات اسم ربک نه شروع مقصود اقصد اقرا قولوا تشاله پارول تنبیه لپاره دې لپاره چې نبی علیہ السلام ځان ته متوجه کوي هغه لپاره لفظ اقرا استعمال کو لکه کوم چې کوي الا خبردار او غیر مصطلح وضع د دې شی به ورته یا اسمع لما خبر اورا یا مثلا ورته وي اے لفظ وي نور ورته منادا ذکر نه کی دا تنبیه لپاره سره لپاره چې دې ځان ته متوجه کی نو دې اقرا سره تنبیه مقصود شو او توجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقصود شو نو دا اصل کلام د بسم ربک شو او حافظ جو بل وجه لیکي د مزیدار دا هم ادا چې چونکه نبی علیہ السلام بار وی ما انا بقارئ بار وی ما انا بقارئ نو د قراءت د اهمیت پیدا شو د نبی علیہ السلام د بار انکار د وجنا اهمیت د قراءت پیدا شو نو اهتماما اقرا مقدم دی اهتماما لفظ اقرا راوړو چې انسان دی یو شي انکار کوي زم کوو انکار کوي د هغه لفظ د اهتمام پیدا شي چې اهتمام پیدا شو نو ځکه شروع د اقرا نه نو یا خو تنبیه دا لفظ راوړل شوی دی دا مو چې مقدم شوی دی په بسمک نه هغه عامل قبل دی اقرا یا تنبیه راوړل شوی دی او یا اهتماما چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار انکار کوي نو د دې اهمیت پیدا شو نو ځکه لفظ دا اقرا راوړل شو دا دوه شي دریمه وجه اشاره دیته دی نبی علیہ السلام مبارک تا دی خبر ته اشاره ته چې ګوره بسم ربک الذی خلق الانسان من علق یواز د تفکر او د قران یواز د تفکر فی الالفاظ تفکر فی الالفاظ او یا عمل بالمعانی نه دی مقصود ګوره تلاوت هم دی لولې وامه مقصود ګوره د اقرا پیدا دا شو چې یواز ذکر د آیت دا د پاره تفکر لري چې په سوچ کې لکه یو خبره څوک جوړي په لګیا سوچ په کې دا خبره د کومه سمې نه دا سړی څومره پوری بلیغ دی دې خبره مقصد څه دی سوچ په کې تلفظ به نه دی بعض خلک چې د قران شریف تلاوت هم په ماډل لیدلي دا څه ورته ګوري شونه نه کوي هغه په خپل خلک کې لګیا دی خپل تلاوت دا خپل د ما یو مرګ نه نه خلم د یو سی پاره نشي پیدا کوو درې وو ما سره کله په بای سفرونو کې مرګري جو ته چې دوته وګورم شونه نه راځي چې کله خو ته تلفظ نه کې نو خو ته په خپل ځل کې هغه تصور سره لګي نو بعضي وخت یو انسان یارته مثال کاته به مثال درکم یو ته شرح ګوري نو چې ته شرح ګوري نو هغه شرح کې څه تلفظ کوي نه شونه په باندې لري الګیا هغه په مقصد ځان کوی ولغواړي هغه په مقصد ځان کوی ولغواړي او چې په شرح کې کوم داسې لفظ راځي چې دغه تعلق عمل لري نو مقصود عمل کوي نو دلته کې د اقرأنا د الله پاک مراد مقصد او حکمت سره چې ګوره د قران نه یوازې مقصد غشتل په مقصد ځان کویول او عمل نه دي تلاوت ځان مطلوب دی تلاوت د قران حکیم ځان مطلوب دی دی وجه لفظ اقرا مقدم شو دا مستدان تر ول مشهوده کې د ځبنه مونږ نو شارحین خو د دقه دي چې اقرا مقدم شوی دی سره وجنا تنبیه لپاره دي ما د علامه افغاني په خپل اوریدلې هغه به قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ور اقرا او قل ويقول سبقت دي بدري مقاصد دي یو مقصد پکې دا چې تنبیه لپاره ولې شوی دی نو ګور پکې د تنبیه چې کفاره چې کوم الفاظ موضوعه دي هغه کې قل نشتا د تنبیه لپاره چې کوم الفاظ موضوعه ده نو حافظ خو دي هغه کې لفظ اقرا نشته ته سوال کې
نه هغه تنبیه نه مراد چې هغه مصطلح الفاظ ورته موضوع دي متوجه کول تنبیه کی مقصد یو انسان متوجه کول وي اسمع خبره واوره یلکا تسره پر بیاله دې لپاره چې ته متوجه شې خبره ده ما واوره اسمع توجه لپاره نو اقرا یا تنبیه لپاره کو دې مسوي چې نبی رسول الله بار لګیا دي انکار کوي نو اهمیت پیدا کړه قرات ځکه اقرا مقدم کو دا دغه حافظ لیکلي دي علامه عین لیکلي دي نور علماء لیکلي دي درې مدان سره زموږ طرف نه کېرا اڅه چې ای کې اشاره دې خبره ته دي چې د قران حکیم یوازې د قران حکیم الفاظ یوازې دې لپاره نه دي چې ته هغه کې غور او فکر وکې او دا غي مفهوم باندې ځان پوهه کې او چې کوم سيزونه د عمل د پر چې عمل په وکي بلکې مطلوب هم دغه چې د تفاهم وکي مطلوب هم دغه چې د عمل په وکي یو مطلوب یې څه شي لکه قراءت هم دې واجب نقطه ده ما چې د مخ ویلو چې حدیث متعبد بالتلاوت نه او قران متعبد بالتلاوت دې دا اقرا په دلیل قول په دلیل دې قل اقرأ قل او من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه الحديث او رباد دلیل شو دا درې نقطې دي د شارحین لیکلي دي یو ما درته وې ورپسې بلار تو قل هوایا اقرأ قول لا بسم ربك لولا بس مفعول به دلته کې نشته اقرأ لولا مفعول به هو انت شو مقروء څه شو قرینه په پردان ده کنه لولا بسم ربك الذي خلق بنو دربستا الذي اغرب خلقا چې تخلیق کړي دي ګور او ځان کوي کا چونګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما انا بقارئ هغه جوابونه یعنی دلایل دي د استعداد د تحمل د وحی ما انا بقارئ سمانا د تحمل د وحی نشم کوله تحمل د وحی نو الله پاک دلته کې د تحمل د وحی د استعداد دلایل ورته شروع کړل تحمل ما ویلو مخکې تحلیل او تحمل بدن بار کول نو د تحمل د وحی استعداد دغه دلایل تحمل د وحی یو څه دی یو بسم ربک تعالی واخلقنا بسم ربک دې بینه معلومه شو ما ویلو چې به د مصاحبت لپاره راځي او به د استعانت لپاره راځي چې د الله نوم ځان سره مصاحب کو او د الله په نوم د استعانت واغښتو نو دا یو دلیل دی د خبر چې تحمل کول شي دا لومبي دلیل چې دا لفظ دبا لومبي د شمیره لفظ دبا مصاحبت او استعانت دا د دې خبر دلیل دی چې ته د الله نوم مرګره کا یا مدد واخلا نو استعداد به پیدا شي د تحمل لوه استعداد وردا لفظ ذهن ضبط کا استعداد تجا د تحمل د وحی تبوي استعداد تجا د لفظ کیا کا استعداد تجا د تحمل د وحی هغه ما انا بقارئ درنه کې د ویل السلام الله تعالی دویم څه دی لفظ ربوبیت لفظ تا په بیداوی کې ویلي رب يرب رب المصدر دی په معنا د مربي سره او تبلیغ الشیء الى کماله شیئا تدریجا لکه زمیدار بوټي وکړي او هغه ته کله وباسي کله سره ورتا شي کله شاکراشي ورته کوي کله خابوري وغیرہ ته لري کوي دې لپاره چې د کمال تور سيګرو په خلاص وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر بالأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم كل ضرورة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغ منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا تقول على تربية رو په خلا نو رب نه معلومه شو چې هغه ذات ګوره د دې تاسو ګوره هغه ذات چې هغه د کانی اونی بوټي انسان جماعت نبات تدریجا رو کمال درسي نو تاکي هم استعداد رو په خلار پیدا کولی شي نن بدل یو آیات اوري دا بدل تیار شي سبا په غوړ صورت تر تراشي اب آیات کې بولو بداغې نه غړ صورت تر تراشي اب د آیات کې نو الله رب لفظ دلیل پر خبره کړي تربيت ولا شته کنه کلام د تربيت ولا نه دي نو چې تربيت ولا شته نو تربيت خو دې تمویل کېږي چې یو شی د نس نه حد تر وباسي تربيت د دې تمویل کېږي چې چا کې قوت قلیله یو د کیسه پیدا شي لکه قوت کثیره تربيت دې تمویل کېږي چې چا کې صغر وي او د کې کبر لویوالی پکې راشي نو کتا کې سوي چې ما کې قوت استعداد نشتا نو رب دا معنا د خالق چې تا کې تربيت پیدا کړي
ته چې ډېر معمولی دی دا دومره لوی ضبط نشم کولی ما د زیاتولی شي نو لفظ ضرب دویم دلیل شو څه چې شو لکه لفظ ضرب دویم دلیل شو چا لپاره هغه لفظ یاد کا چا لپاره د تحمل د استعداد د وحی اوهو مدعا څه شو تحمل د چا د استعداد د وحی لفظ ضرب دویم دلیل شو او دې سره حضرت یو اشکال متفق شو اشکال سره یو خارجي اشکال چې تاسو به ویلو کړئ چې اقرأ بالله الذي خلق نو ظاهرا بد الله د نوم شروع شوی و اقرأ بسم الله الذي خلق نو ظاهرا مچانه شروع شوی و الله د نوم نو د الله د نوم شروع نشو اسم ربک او علم د الله دی د ذات لپاره الله دی رب خو صفت ته الله نوم نه شروع نشولا نو ګورکل بالله ویلی به نو دا فائدہ به نه ور کړی او چې بسم ربک وې نو دا دلیل شو د استعداد د تحمل د وحید لپاره دا فائدہ لفظ د الله نه ور کولا او ربک دا فائدہ ورکا دی وجنا علم د الله ذکر نکا اسم ذات ذکر نکا او ربک وی او د اسم ربک نه مراد الله دی کنه د اسم ربک نه مراد څه دی لکه الله دی نو د دقه مقصد د وجنا دلته کې یو دلیل او مضبوط دلیل طب معشوم لده ګرځېدو چل نه ورته وې ګرځاو معشوم لده نطق چل نه ورته او ناطق یې کړ معشوم لده تلفظ چل نه ورته او تلفظ یې به وکړ نو دغه ذات تا کې دا چل نشي کولی دا نشي کولی نطفه کې نه سمع وا نه پکې بصور او نطفه کې فعلقا نطفه مدغه کې نه قوت د سمع فعلا بالفعل نه پکې قوت د بصور بالفعل نه قوت د علم بالفعل هغه مدغه کې دا ټول پیدا کړل څنګه نشي پیدا کولای سره نو اسم ربک مضبوط دلیل دی جناب چا لپاره ګور مدعا وایله نه ماته چا لپاره استعداد د تحمل د وحی استعداد مخکې کوا هغه لپاره مضبوط دلیل دی وجنه اکتفا وکړه په صفات او لفظ الله راونړو مقصود لفظ الله دی مخکې دا دویم دلیل دریم دلیل څه شو الذي خلق هغه ذات چې خلقا ور مفعول به نشتا دا په مختصر معنی کې ویل دي کنه چې مفعول به کله دی حذف کې لپاره تعمیم وذوي ما خلق السماوات نو یو شی مراد شو خلق الارض دغه الارض مراد شو او چې خلقنه نو کل مخلوق مراد شو الذي خلق تدریم دلیل شو هغه ذات چې دا ټول مخلوق یې د نس نه هستر اوسته دي نو تاکي استعداد ته تحمل د وغه نشي پیدا کول دا هم خالق د جبريل هم خالق د سماوات او ارض هم خالق او دا صفات او اعراض دي تلفظ وغيرها قول دا ټول د الله مخلوقات دي څه جواهر دي او څه اعراض دي او څه نسبت بین الجوهر والعرض دي دا بنانستانو تلتوي دا عرض او جوهر من څه نسبت دي نه څه محسوس کولی شي دا عرض خو بیا هم څه محسوس کې دا ټول چا پیدا کړی دي الله پیدا کړی دي نو هغه ذات تاکي استعداد ته تحمل د وجه نشي کولی شي د دریم دلیل شو څلورم دلیل خلق الانسان من علق دبل دلیل چې انسان پیدا ک من علق د وینې د ټوټینا والانسان اشرف المخلوقات لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لقد كرمنا بني ادم نو دا احسن تقویم والا او دا مکرم شخصیت الله چانه پیدا کړ علق د وینې د ټوټې کومه د وینې ټوټه وای وینې ټوټه دی ما خلا علق په معنا د معلوق یو شی بل پورې چسپان علق معنا څه هغه شی چې هغه چسپان دی ارڅ چې دی پته نشتا قدیم مفسرین حدیث کې نشته چې دینه مراد د وینې ټوټه مراد ده دا حدیث کې نشته او کوي چې روایت ضعیفه بالکل نشته نطفه شتا او څور ته ویل کېږي ورپسې علاقه وینه ټوټه ما دا ډاکټر باندې اعتراض کوي چې وینه دا انکار نشي کولی چې وینه نه ده وینه ما خلاو بس هغه شی چې رحم پورې نخته دی هغه شی چې رحم پورې نخته دی که جراثیم دی جراثیم او قدم مخلوق به دم دی او کبینه دا جراثیم اصل کې په وینه کې انسان چې کم وخت کې د زنانه حمل کوشي نو دا وینه د حیض بند شي او چې کله حمل نه د حیض وینه بره روانه او چې کله خدای حامل شو دا وینه نه راځي ولی دا وینه بیا دغه ماشوم خوراک دی دا وینه یوازې خوراک نه دی دا ماشوم دا چې کم جرثوم دی دا نطفه چې کم جرثوم دی دغه وینه کې هغه نشونما کوي دغه وینه نه هغه لګیا نشونما کوي په طریقه چې کوي هغه کې وخت بحث نکوم دا ویډیو د حکمت خبره د هغه تر زما کار نشته نو دا علق نبی نه ما اخلي تک دا نو څه په دې چې پرته ده دا هي دا وینم دغه لپاره استعماليږي خو ما سمانا وکړه
جسپان هغه چې رحم ور جسپان دي ايو شيء هو الله يعلم الله ته دې خبرې پته ده نو سبا وي هغه ذات علق خطا بیکار شي دي بدبوینه شي دي د علق ماده نطفه د وجود نه وځي نو انسان یوازې په وضو کار نه کوي غسل به ولا کوي بوی کوي نجس ته جامه نجس کوي ظاهر کې په عرف کې خلق خوته نه ګوري ځان کې ساتي پوله ته پټي هغه شي نه څوک جوړ شو احسن التقویم والا او کرمنا بني ادم ولا رب العالمین جوړ کو نو چې دا کولی شي نو د خو لوی شخصیت مکرمه معززه تاکي هماله وخنا ډېر لوی عقل ډېر لوی پویا صداقت امانتګری خو دره نو استعداد د تحمل د وخت نشي دا په طریقه د دلالت النصر د دلیل معلومه چې انسان غونډه شي دا علق نه پیدا دي څونه باندې بعید دي ډول میاس کې چې دا کار کولی شي نو ته خو ځان له مکرمه مشرفه فامین او صادق الوعد باندې مشهور او حسن می درکا حقیقت ته تبر عزیز د نبی علیہ السلام زیات حسین شخصیت نه دي تیر شوی تاسو په کې زبر دروي ما یوسف علیہ السلام نام زیات حسین اب دلایل کې د ان شاء الله العزیز وما لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه كده تفصيل بده ان شاء الله العزيز الدوله نو حاصل څه چې دومره خشتا ظاهرا باطنا او کامل شخصیت ته نو تاکي د وحده تعامل استعداد پیدا نه کړي بلکې پیدا کولې شم د بل دلیل شو ورقصي بلار شو اقرا دوباره وای دا ولې وای او ما قدرې خبرې دي څنګه تنبيهان چا به څنګه وای تنبيهان بار ما انا بقارئ تنبيهان تکرارات چې کوم شی هغه څوک انکار کوي دی باندې تکرار کوي تکرار شروع شو اقرا لولا شابه لکه ماشوم ته سوپی کنه انا بچی لولا هغه اولو یو شابه چې مخکې لال شو لولا یا هغه له خوشولې قضې انا بچی شابه لګونه مخکې لال شو ذکرنګ رب العالمین ورته اقرا شابه لولا تنبيها ذم اهتماما او دریم کلمه درته وي وربك الاكرم رب استا لفظ بیا د رب راغی الله لفظ استعمال نه شو رب لفظ استعمال شو رب بیا دلیل شو او اکرم ما ته ګور بعض وخت کې شاګرد تکړی ضبط کولی شي استاد بخیلی خبره نه کوي بعض وخت شاګرد تکړی ضبط کولی دی استاد سي بخیلی هغه پورا خبره ورته نه کوي وی کدا ارسم او توخل خدمات فرق ختم شي نو الله وی دلته کې بل معنی دی چې دا استعداد د تحمل یو معنی څه دی ادا چې استاد بخیلی زم بخیل نه الله وی الاکرم زم اسم تفضیل لفظ استعمال کا الاکرم زم سخی ما استادم سخی دی د استعداد د تحمل د وحی یو دلیل شو معنی د تحمل د وحی نسی لکه چې معنا سبق پدان بار کې یو معنی را چې د بیان نکما نه استاد څوک دی الله دی ما دا مخکې ویلي او استاد چې الله شو شابه نو استاد بخیل دی که سخی دی وایا الاکرم نو چې استاد سخی شو نو بیا ولې نه ځوته دا بل دلیل شو د استعداد اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم ورته لارشا الذي اغذات علم بالقلم اذا قلم په ذریعہ باندې تعلیم ورکړي دی ورې قلم بے جان شی دی نو چې دا قلم په ذریعہ د بے جان شي په ذریعہ ز مخلوق له تعلیم ورکوم نو ته جاندارې په جاندارو کې لوی فصیح او بلیغ شخصیت نو ستا په وجه به امت ته تعلیم ورکوم نو چې ستا په وجه امت ته تعلیم ورکوم نو ته استعداد د تحمل خامخا کې ته بل دلیل شو الذي علم بالقلم قلم غیر دغه شی دی یو جاندار شی نه دی بیجان شی دی هغه په واسطه د تعلیم ورکو نو چې د بیجان شي په واسطه تعلیم ورکو نو تخرج د شخصیت جاندار نو ستا په واسطه به تعلیم ورکو او چې ستا په واسطه تعلیم ورکو نو دا دلیل د دې خبره چې دا تعلیم به قبله استعداد بکې د تحمل لوحه ده بل دلیل شو علم بالقلم او دې کې یو بل خبره ته اشاره شو یو بل نقطه ته چې جبريل عليه السلام در درازي خو ګرځي چې قلم واسطه په تعلیم دا نو جبريل هم تا نه افضل نه دی غام واسطه په تعلیم دا اوس الته یو اشکال لدی چې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې څنګه دی قران حکیم کې علمه شدید القوا
ذو مرة فاستوى اغینا خو معلومیږي جبريل معلم دی او معلم افضل د متعلم معلم افضل د متعلمنا جبريل افضل تو ما پرون ویلو کې دا نسبت د تعلیم جبريل ته مجازي دی معلم دی خو څه دی لکه مجازي دلیل څه دی نص قرآن دلیل دی الله پاک قرآن حکیم کې فرمایي الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن المعلم قل دې معلم نسبت جبريل ته مشو او الله ته مشو بس دې معلم نسبت الله ته مشو جبريل ته مشو یو په مجاز حمل کوم بل په حقیقت دواړه په حقیقت نشم حمل کولای ممکن نه ده دواړه په مجاز نشم حمل کولای نو که جبريل والا په حقیقت حمل کړي نو الله والا په مجاز حمل کولی شي نه نو کوم یو متعین شو الله والا الله معلم حقیقي جبريل معلم مجازي دا یو شو او دویم بل ځای کې وایي وعلمک ما لم تكن تعلم وعلمک ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیما وكان فضل الله عليك عظیما معلمك ما لم تكن تعلم پتو لګی چې معلم حقیقي څوک دی الله او کته جنا دا معلم حقیقي جبريل دی خو الله پکې مجازي دی نو خو ویلې نه شي نو اغه علم القرآن او علمك ما لم تكن تعلم غیر معلومیږي چې معلم حقیقي الله کو نو کې جبريل د لفظ د معلم اس نسبت کیږي نو دا مجازي دی او صفا خبره ده چې جبريل عليه السلام خپل وایي چې ما نتنزل الا بامر ربك ما نتنزل الا بامر ربك تو جبريل الله نه راغلي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورپیش کی نو حاصل دي کې دا اشاره شو علم الانسان څنګه علم بالقلم چې قلم واسطه ده افضل دا نشي جوړېدلې دا رنګ جبريل علیه السلام استود الله په مس کې واسطه ده نو ستانه بغیر د هغه نستان افضل نشي کېږي او ورپسې بل دلیل دی علم الانسان ما لم يعلم دې بل دلیل د تحمل د استعداد د وحید چې انسان ته اسم نو معلوم ورته او خودل ورته شین رنگ دی دا سور دی دا سپین دی خبره ورته وکولې ګرځېدل چلے ورته او نو تعلیمات ولا ورکل نو چې کوم ذات ما لم يعلم انسان ته خودلی شي نو هغه ته دا سبق خولې شي پښتو خبره مې وکړه دا وهم درته خودلی شي نو دې لپاره استعداد پیدا کولی شي نو دې بل دلیل چې د استعداد د تحمل دا واحد فرع دا حضرت الدلائل علم الانسان ما لم يعلم دمر دلائل شو یو دلیل څه شو لفظ ذبا وایګه دیم دلیل څه شو لفظ رب او هغه کې چې کوم اشکالو چې الله د نن شروع کې دا جواب مې مکو دریم دلیل الذي خلق شو ضرورم دلیل څه شو خلق الانسان من علق شو وینځمې څه شو وربك الاكرم شو رب یو د تیر شو کوم دلیل څه شو الذي علم بالقلم او وم دلیل څه شو علم الانسان ما لم يعلم انسان ته وګړو دلایل شو د پاره د استعداد د تحمل د وحي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوی په دې خبره ته کولې شي مدا دلایل دي دا دلایل دي شو د دې لپاره چې د پیغمبر مبارک رغبت پیدا شي د دې لپاره وایي چې د پیغمبر مبارک رغبت پیدا شو بیا نو وایي چې ما انا بقارئ رغبت پیدا شو دا خو دلایل شو حضرت لیکن د دین ډیر مسائل امرودي ما اوج الله معلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلم جبريل واسطه په تعلیم شو نصاب تعلیم دا نصاب تعلیم څنګه شو سونه خبرو ته اشاره ته اوس په راشه متوجه شه یو خو اقرانا استاد ناظره معلومه شو څه معلومه شو موږ ورته وایو ناظره الف زبر او با زبر با تا زبر تا الف زبر څنګه الف لام در ال بخوا بخذو ذا خذل حامیم در حم او دال پیش څنګه شو لکه الحمد دا شو دا هغه ناظره ورته وي او خذ وته پخوایاندا وای پخوایاندا دا ته اقرا معلوم شي لومبه دا ناظره سره وای دا لومبه شو ترغیب د ناظره شو قیادت ثابت شو دې رسو ثابت شو قیدا چې قیدا خایو دلته قیدا زکوا دا معلومه شو دویم څه معلوم شو دا یو تناظره خودلا دویم ضمنن ته حفظ معلومي حفظ ولې ځکه د حریر په ټوټه کې وروړو ولا روایت په کمزوري کړ
او اقرا لولا نو لولي الګ د تیار شي لیکل مکتوب شته دی نه در سره چې مکتوب شته دی نه او تا ته بیا مو کې لولا آیات نو دې کې اشاره څه شو او جبريل ته لاړ حفظ دویم حفظ دا دې بل مسله معلومه شو حفظ د قران ترغیب دا دویم مسله شو دریم څه شي عقاید معلوم شو الذي خلق قرآن به انسان د عقاید ورته وکړ الذي خلق الله دې خلق الانسان من علق انسان يحمل بين پیدا کړی دی علقنا او دا عقاید شو دا عقاید شو الله ذات مشتا خالق شنو وجود تخبل معلوم شو خالق شو بل سو خالق نشنو وحدانیت هم معلوم شو خلق الانسان من علق دین التوحید ثابت شو چې بل سو تاسو نشي کولی نو بل بس سین سو الله له شریک ہے څه شریک وله خلق الانسان من علق او بیا الله اوصاف هم ثابت شو کنه ور عقیده ده الاکرم ولا صفات علم الانسان ما لم يعلم معلمم دے علم الانسان ما لم يعلم معلمم دے نو ست معلوم شو خالق دے مربی دے الله اکبر سجے دے خالق دے نو خلق او مربی سره وجود امراغه د باری تعالی ځکه خالق او مربی وجود کې دي شي بل څه نشي کېدی اما معذوب نشي کېدی نو وجود د باری تعالی ثابت شو توحید هم ثابت شو ګور قرآن کې دا خلق لفظ دا ټول الله کوم دې سره پاره ذکر کوي دلایل توحید د پاره خلق السماوات والارض دلائل توحید لپاره نو وجود هم ثابت شو توحید هم ثابت شو او صفات د باری تعالی ثابت شو بګي رب هم دې خالق هم دې معلم هم دې خلق د علاقه دې اکرم هم دې صفات هم معلوم شو نو یو ناظری ترغیب شو بل حفظ ترغیب شو بل عقائد فکرال الاهم عقائد الله اکبر بل اهم عقائد کې ذات تباری تعالی شو هم فکراره او عقائد کې رسول الله دې کنه اقرا تلوله پیغمبر وحید ترازی رسالت هم ثابت شو توحید هم ثابت شو باقی نور فکر راځي او سلورم نمبر په تفسیر راغی اخلاقیات علم د اخلاقیات علم د چا د اخلاقیات اخلاق ورته اخلاق څه دی اخلاق دا چې الله کریم دی معلم له کرم په کاریدان کې کرم په پیدا کوي معلم تعلیم به ورکي علم الانسان ما لم يعلم تمام تعلیم ورکي او معلم کله واسطه استعمالي علم بالقلم واسطه استعمالوا واسطه تعالی شاګردان او صحابه ته چې لیکي او دا شاګردان صحابه بستا وسایط د امت لپاره بیا دا ورته صحیح اخلاقیات ورته الاکرمنا یو صفات اخلاق ربکنا بل صفات اخلاق تخلقوا باخلاق الله تخلقوا وردا حدیث نه دی ما به مخکې وې ما یو کتاب کې لیدل چې دا حدیث دی ما یو کتاب کې کتل چې دا حدیث دی او چې ما بیا تفصیل په وکړه دا حدیث نه دی تخلقوا باخلاق الله ما ویلي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی دا حدیث ته دی تخلقوا باخلاق الله یو قول دی دا قول یو مقوله ده او مقوله ده مزیدار مقوله ده نو الحاصل څه شو اخلاقیات ورته کوي دا چې کرم به پیدا کې معلم له کرم پکار دی او ځان کې بس پیدا کې معلم کې تعلیم واسطه فی التعلیم او چې څوک نه پوهیږي هغه ته خوده نه بکې اخلاقیات کوي نو سوسیزونه ورته خوده لشي شابته حفظ ترغیب الله اکبر ناظری ترغیب دوشو عقاید او بل څه شو اخلاقیات ورته خوده لشي او به ضرورت دغه سيزونه دي دا نور سيزونه پکې رستو را روان دي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم او دا نور پکیم ضمنان راځي او هغه نه ویم درته کني یو اشاره بدر کما علم الانسان ما لم يعلم مقصود د تعلیم نه عملوي مقصود د تعلیم نسی عملوي نو عملا فکراغه ولی یوازې څوک شي چې تخینا چې خیر دې په دې په عملو کې نو عملا فکراغه دا خدای نه مسائل مستنبط شو نو نصاب تعلیم لومبه څه شو معلم الله متعلم رسول الله جبريل واسطه في التعليم نصاب تعلیم څه شو ترغیب د حفظ ترغیب د ناظره او عقاید خودل او اخلاق خودل زمن کې پکې اعمال امرال دا جوامع الکلم شو قران دومره خبره ترنه معلومه شوه اوس براشو خلک وای او مدرسه کما یا وا غار حرا الله اکبر مدرسه کما یا ودا غار حرا مدرسه معلم مخودل شو متعلم واسطه پکې خودل شو واسطه لوډ سپیکر دلته ما لپاره واسطه پکې خودل شو او نصاب تعلیم مخودل شو او مدرسه غار حرا دا اوس راشه غار حرا لا یو بل حکمت پرون ما ویلو غار حرا حکمت دلته بل حکمت دا زبې کینا پینشتا الله دې خبره ته اشاره کوي چې غار حرا هغه مدرسه ده نوبه مدرسه کینه لنګر مطبخ شتا نه
د رسید بوک شته چندې نه بلډینګ شته او د دغې پټینې مدرسې نه الله د قرآن رڼا د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوله پوه شوې نو اعتماد په دې مه کوه چې زه به درس کوم مال غټ بلډینګ پکار دی زه به درس کوم مال چنده پکار ده زه به درس کوم او مالا کوټه پکار ده او زه به درس کوم مالا بجټ پکار دی د غار حرا نه بجټ و نه کوټه وه نه بلډینګ و نه دارالاقامه وه نه هاسټل و نه لنګر و نه چنده وه نه محتمم و نه ناظم هېڅ نشته او د قرآن رڼا الله ګوټ ګوټ ته ورسوله او د دې بیا ظاهر کې مثال درته وښیما د دې خبرو ظاهر کې مثال درته وښیما وجود د دارالعلوم دیوبند وجود د چا دارالعلوم دیوبند د انار د بوټي لاندې دوه محمودین کېناستېدل انار د بوټي لاندې کېناستېدل نه بلډینګ شته نه دارالاقامه شته نه هاسټل شته او نه لنګر شته او نه څه چې دی محتمم شته او نه دغه وخت کې ناظم ته نه رسېدلو شته او د هغې انار د بوټي لاندې نه الله د دین نهرونه د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسول خبر پوه شوې که نه دا مې خپل یو خپله میخې پی مې درته ولاښله نو ما هم د خپلې میخې پیله شو که نه دا ګور حقیقت دی ګورې دا درو خبره نه ده حقیقت دی نو دا حضرت څه شی شو دا اشارت دې ته شو چې زه غواړم نو غار حرا نام دنیا ته دین رسول شو نو تعالی ترغیب د دې خبرې ورکوي دې ته مه ګوره مدرسه شته که نشته خپل جوه کې که نه دبر او با دبر با خپل جوه کې که نه وایي بل طالبانو چې درس پیدا نه شو علم به وکړي څه کال 10 کاله به تېر کړي چې درس پیدا نه شو نو ځکه ما عطرونه خرڅول شروع کړل درس پیدا نه شو نو ځکه ما مسواکونه خرڅول شروع کړل درس پیدا نه شو نو ما دا شی شروع کړ ټیک ده زموږ بزرګانو دا تجارت کړی دی ورسره ممنوع نه دی بزرګانو تجارت کړی دی ورسره خو درس هېڅ نه پیدا کړي زه به دې نه پوهېږم درس پیدا کړي ما یو شاګرد ډېره موده مخکې ما ته راغی هلکه څه کار کوي څه نشته درس نشته چې درس پیدا نه شي اوهو مې امامت څه ده نشته نجیب امامت خو شته دی د خاشوب د غټ امامت مې دی نو ساده د خدای چې امامت شته نو ته هغې کې ماشومانو ته څه الف زبر او با زبر نه کوي نو بیا هغه څه خو بلا واړه دي را سره نو مې چې دومره واړه در سره دي نو تا نه خو لوی مدرس بل کم دی ما ته 50 40 دېرش ناست دي تا ته 300 400 ماشومان د ناظرې ناست دي تا نه غټ مدرس بل کم دی چې ته دې ماشوم ته ناظره او نښې دلیل اقرا مې ورته ووایې دا خو لومبې حکم د الله رسول الله ته ناظره ده او ته په هغې باندې لګې عمل کې او چې ته دې ماشوم ته الف زبر او با زبر به ونښې دې ماله بخاري راتلی شي دې ماله دورې تفسیر راتلی شي دې نحو شروع کولی شي دې صرف شروع کولی شي دنه مدرس مفتی محدث جوړېدی شي نه بنیاد ته جوړوئ سر پیدا سر دې وه بنیاد خود ته جوړی ورته نو چې ته بنیاد جوړی نو غټ مدرس تا نه بل کم دی نو زه دا نه منم چې دس موقع نشته دس موقع درته شته خو ته نه کې ته ناراست دی الف زبر او با زبر به شروع کړه امامت ته بل چا دی ته پکې استاد چې زه به دې ماشومانو ته ناظره شو ته شروع کړه چې الله در سره مدد کوي که نه کوي استاد جي تاسو ترجمه شروع کړئ که نه دی طالب دغه ته دا بوډاګان ملیان دې ستړي شوي دي اړه وایلي دې بوډاګانو ملیان ترې دین اړه وایلي دې درس و تدریس دې بوډاګانو دا چې کوم زاړه امامان چې جوماتونو کې هغه درته دا زاړه امامان یا خو افغانان دې جوړ شوي دي او یو ورته اړه والی دی وایي زه به یو قرآن شریف ترجمه ماښام کوم به ستا کوم یو 15 شپږ کسه کښېنئ الله مو خوشحاله کړي یو آیت به درته وایي دا درس شو یو آیت وایه خپل شی پې پوخ کا یو حدیث ورته وایه ریاض الصالحین بل نه خپل شی پې پوخ کا یو څلور 15 کسان محله کې راغونډه کړه نبي علیه السلام نه دي ګرځېدلي یو پسې څنګه راغونډه 15 شپږ کسان کړه او که دغه نه کېږي سیکنډ ډے فلانه مدرسه جوړه کړه خپل پیټه کې جوړه ولا پیټه کې واجب مېلمانه ناشته لپاره خو دین لپاره استعمال خپل کور کې په نه باندې جدا کا دین لپاره جدا کا دا کار شروع کا دغه درس جوړي او چې ارسنه پاتې شي نو مدرسه البنات پړو کې تللی بٹ فورن بای پاس کې او شارټ لاره وته وي دوی لکه شارټ کټ کې د شیخ الحدیث جوړيږي مخکې دا کوم ځای کې فرجع بها
نو چې دی ورته ووایي نو جبریل علیه السلام ولاړ نو فرجع بها نو واپس کول وکړ نبی علیه السلام بها په دې آیاتو رجع بها بدا بها رجع سره متعلق ده بعض حضرات ولا تقدیر او بعض متلبسا بها یا حافظا بها مویا رجع بها تشو کرو باسا تضمین با وقت کنه سره تقدیر او باسه تضمین یاد وساته تضمین کی تقدیر نه بعض خلق تقدیر پکې او ضرورت نشته تضمین چې کم فعل بل فعل لمتضمن شو لکه یو حرف جر ظاهر فعل شتا واغه سره تعلق نشي کېږي نو بل بوله رو باسه نو خلق وی دا متضمن چمدان کله رو دا به هغه پر متعلق شو نو هغه تضمین کې تقدیر ته ضرورت نشته رجع بها پښتو کې مسوي الکه دا آیات ځان سره واپس کړل دا آیات ځان سره یوړل دا اصل خدا سے نه اصل جدا دی چې رجع واپس شو حال كونه حافظا بها حال كونه متلفظا بها حال كونه متلبسا بها ضرورت نشته مخکدا فرجع بها رجوع وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بها پر آیاتو رسول الله فاعل درجه دی يرجو فؤاده جزله درزید يرجو فؤاده رجفد زله سجده زله درزید کته وې د دې نه څه خبر دی دا خو د انسان بل علم د جما زله درزيږي نو ما سویلو چې نبی رسول الله سره خدغه وښوونه د زله درزار نه خبر دی یا عائشه تخپل حکایت کړی دی یا بل صحابي ته اغینا عائشه غشته دی يرجو فؤاده رجع بها عائشه صدیقه وای قرو رجع بها دا عائشه صدیقه مقوله دا ثم قالت روباسم قالت عائشه رجع بها رسول الله کته هغه وخت خو پیدا نو کړو جوابونه کړی یا وته نبی رسول الله دا ویلي چې زما صلی الله علیه و په واپس شوما یا عائشه د بل صحابینا هغه د نبی رسول الله نو ورېدلې يرجو فؤاده جزله درزید پچا چې hebat را جزله درزي hebat چې کلم په انسان باندې راشي نو زړه پختو کې وتسوي لیکيږي سرعت د حرکت د فؤاد قلب او فؤاد کې لږ ولا تمشتا په اطلاق به یو بل کېږي قلب زړه ته ویل کېږي او فؤاد موسط ته زړه ته ویل کېږي قلب زړه ته ویل کېږي فؤاد ته ویل کېږي وسط ته قلب ته خو خیر دلته کې فرق نه کوي زړه درځي زړه ولې درځي بس لږ ماته زړه ولې درځي ورلو باندې بوج راځي درځي بوج ولې راځي زړه وینه څه کوي وجود ته نو وجود دې نه غواړي وجود د زړه نه وینه غواړي وینه او دې پته دې وینه رسول غواړي پته دې سره نو دې په ډیره تیزه لګیا دي نو بعضی وخت کې چې وجود څومره وینه غواړي دې هغه مروینه وجود د نشي ورکولې نو دې ډیر زور شروع کی ډیر زور نو هارت اٹیک راشي په تاسیالي یو سره په پړو کې یا منډه وي ضرورت راځي کنه درځي ولی ځکه چې څومره حرکات د جسد د په وینه کې متحرک د جسد د پاره څه دی دم دی وینه د وینه دی وجود د حرکت ورکي وینه وجود ته سپلای یو فوټ ته وینه څوک راځي زړه نو په زړه بوج راځي وجود ته وینه غواړي وینه او په زړه باندې راځي بوج نو زړه زور لګي نو کچرته د تصرفاوت نشتا رکاوټ نو دی بدرځيږي نه دی بزور لګي او پاسانه باندې وینه دي او کته تصرفاوت راځي د عمل په ډیر شو رګیا رګونه بند شو نو دی بزور لګي هغه مروینه نشي کولای دی به هارت اٹیک راځي تاسو یو خبره به ورېدلی چې لکه په ماړه خېټه ملامبا نو ما یو ډاکټر نه تاسو کو په ماړه خېټه لمبلو کې مونږ بداوي او په خدای داسې وي چې دا په ماړه خېټه ده چې دی وخت سړی ګرم شي او چې اولام به نو سړی دي یس نه دا یو ډاکټر نه تاسو کو په ماړه خېټه لمبل ماده خبره بالکل ټیک ده نه دی پتا په ماړه خېټه سریع تیز ورشي نه پتا ولی ځکه چې دا خوراک دې مې دي تلاش دا خوراک ازمیږي نو د مېدې ته د دې نری لګونه دي اغه نبی نه لاړ ستوات دې خوراک ته د مېدې نه څه روان دي وینه روانه ده په یو خاص انداز چې دا خوراک په اذن شي د وینه د خوراک سره مخلوط کیږي د وینه خوراک سره چې خوراک په اذن شي نو الته مېده وینه غواړي دلته تا لامبل شروع کړ وجود کې حرکت پیدا کا نور وجود وینه غواړي یا تیز ورزش کې نو نور اعضاء وینه غواړي الته مېده غواړي په بوج راځي په زور راغی الته وینه ورکم تاغیر وینه ورکم وینه ډیر غواړي هغه مړ دي نشي کولی هارت اٹیک راشي ډوړای نه پس به دی وجنه آسان ورزش کې سخت ورزش باندې منډه باندې کار باندې کې کړي راځي
نو يرجو فؤاده ولی وی نبی علیہ السلام ګوره په پیغمبر علیہ السلام باندې هیبت راغی او یو خبره ګوره ذهن کې بلا موته یوازې د وجود حرکت نه دی دماغي بوج په دماغو اصل کې بوج راشي نو چې څنګه د انسان وجود متحرک شوی نه غواړي د قرنګ د انسان چې کوم وخت په دماغو بوج راشي ډیر زیات بوج راشي دا هم نه غواړي دا وینه غیر پرام استعماليږي دماغي بوج راغی او بل څه خبره ده بل خولت روانه شو اوس ولا شي ده خولت روانه شو نو خولات روانيږي دا نه ویني په زور دي دا خوله بلکې اوزي هغه او بچ په وینه کې پرتی دی هغه دا خوله په شکل کې اوزي نظر درزار شو يرجو فؤاده دا خو ظاهري معنا مې وکړه او حافظ په یو بل معنا هم لیکل دا ما درته وي حافظ بل معنا لیکل دا اذا يرجو فؤاده ظاهري معنا نه مراد نه غبراهټ ته مراد دې او عرب دا غبراهټ نه تعبیر 50 سره کوي بدرزاري د زړه سره فدخل على خديجه فخديجه باندې داخل شو رضی الله تعالی عنها الک خدیجه باندې داخل بی بی ہے بنده باندې تکلیف راځي خپل کور ته دی یو فؤاده خدیجه څوکا بنت خویلد سردا او پرون داغه حالات تما ویل دي نو قال خدیجه دتوي زملونی ما په صادر کې ونغاړه بل معنی دا شو یعنی صادر را باندې واچوي تزمیل څه تدریج کیږي یو شی صادر کې انغسل یو شی په صادر کې تلفیف معنا حافظ لیکل دا عین لیکل دا او سم لاندې لیکل دي التزمیل التلفیف لفافا غټ صادر ته وي دا خلک په ځان زغه کوي انغاړي لفیف مفروق او لفیف مقرون اویل دي کنه نو څه وای زملونی یو واعظ تقریر کو دی وی نو پیغمبر هم چې زمبلونی هغه زمبلونی نه پالیبلا مجبلی به پکې نشتا زملونی نو فزملوه وی صادر واچو په نبی علیہ السلام باندې حتی تر هغه پورې په صادر پروتو ذهب چې ختم شو د نبی علیہ السلام نه الروع یرا غبرهټ ختم شو اوس په بیا له سر لاله شو خدیجه ولدا دینه دا مسله معلومه شو چې بهر در باندې څه قسم هیبت راغی در کوته راځه او دا فطری تقاضا ده چې سړی باندې درد راشي کوته راشي دا سر خزه وته هسپتال ته بتلې وکړه ادل پړل بیا فکر خلا کوي هسپتال ته بتلې وکړه نو سړی چې راشي او بل کوته مور ته نږدې شي د دې کوټې له باندې ډیر یاد نفسیاتي علاج لري او یا محترم ترانه نو نفسیاتی علاج دې سره ملکيږي او یا خپل بچو میاس کې کینی او بچي ولا پلاس کو باندې زور شروع کی دې سره په انسان باندې نفسیاتی ډېر وی اثرات کوي اما دې بل کال یو ډېر ونه تکلیف راغلی ما استری ډیپریشن استری کاني او ما ته دا پته نه چې استری کاني هغه سره زما درد راغی او درد زما سالنډ شو شپې را پاسې ده په زما پوره یقین راغی چې دا د زړه مسله ده حالانکه الحمدلله رسو پتو لګی چې هغه د ظلم مسله نه و ظلم مسله ده زما سال لاندې شو په پاسه ده دومره لاندې شو د ما سا چې ما وی بس دا سا نور نه خي دومره لاندې شو چې ما د دادل تو درې بس اوس درېږي زما رونو اگر یو ورو زما لګي کوټه حساس هم دي نو اګاړي ال شابه هسپتال ته ما یې تاسو کال چې مرګ پاتې دي راغې چې راغې نو اوس په موټر کې نه ساقيږي او یا هسپتال کې دا مور قامه خلا دقه ما د تکلیف لکه مې دارا چې وزي خاصه موزي نو چې وزي څنګه هسپتال تم نه رسېږي ادا الله فضل یو رکوټه ګولره لا غرور می جبلان کې خپل خدای دې یا هسپتال دلار مې دا خو زړه چې دې سونه مې کوئی شکر دې زړه نه بیا وروسته پته ولګي چې ترې کې کانو داغه د وجه دا اثرات پیږي نو دا مې دې پورې خپل فارموله وي چې سړی باندې کلم hebat راشي نو دې زړه تفصیلاتي تور چا تزور کوي خپل پورتا او د خپل بیبي وا خدیجه رضی الله تعالی عنها او داسې بیبي را الله پاک په کې خدمت دي چې بیبي دا عمر کې مشرم دا او پیغمبر علی السلام کو سووم نه کړه بل څو زنانو کې ومنه نو داسې بیبي ورته چې د پیغمبر علی السلام داسې خیال او ساتي د مور په دې بیبي ته چې لکه مشرق ته پوره تربیت دی پورا ډاډ والا ورکه په دې وخت کې یو کشر جنې د رسول الله مبارک په نکاح کې وا
او پیغمبر علیه السلام متداویلو هغه متداوی وای ګوره بیا لاړ نشي ګوره بیا چې لاړ او ګوره څوک تکلیف ده او ما د څه نه کېږي یوازې دې تمزه او ګوره پام تا وګوره او کنه نه ګوره پام کو څوک پیران مریان دي او یری دي ویږي په خبر مشره خدای او خيار خدای دغه حکمت دا اور تسوي کلا کلا مېریګه قد خشیتو والله ما يخزيك الله ابدا نو که کجرا و یا نه پویا بعد خدای نه پوی کو دی بیگی نو که کجرا او نه پویا او کنه و کنه نو بیا به سوي کولی بیا ونه دي کول بیا لار نشي ښا او ګوري مړ بشي او ګوري بیا دا غ پیریان دي ګوري ښا پیریان اورګه پیریان وصل باندې شوی او دا باندې یو چا کړی او ګوري پام کا او چې بیا ته ونه دي دا کوله دروازه بند کړي او دا سچل پیو جو ته برالو کوله نه خبرې وکړي او خيار بي بي دي یو خبره نوٹ کړي سابق ما سبقا ارسو د مخ کراله نو ګور څومره ډاډ ولا ورکړي کما خلال شوا دا څه بل معلومه شو خدیجه به زه ویلې دین یو بل خبره معلومیږي حضرت بعض حضرات وي چې دا دون یاره پیغمبر علیه السلام علیه نو ما قرون ویلو چې خوف تبعی منافی د نبوت سره نه دی خوف تبعی منافی د نبوت سره نه دی مثال ما پرون درکړو فلما ذهب عن ابراهيم الروع فلما ذهب عن ابراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط دا دې ګوره یاره پیراله دا یو خبره شو دویمه خبره څه شو فاوجس في نفسه خيفة موسى فاوجس في نفسه خيفة موسى نو که نبی عليه السلام غیر اختیاري او فطري تور رعب ير راشي دا منافق نه بوته خدای خو نه ده کنه فخدای ير نه ده خدای نه دی په خدای یاره ناراضي نو فطری تور غبرهټ یرا منافق نه بوت سره نه دا دا بل خبره دی معلومه شو او دین یو بل خبره معلومه شو فقاعت تا څنګه کړي فقط زملونی سوال کوا بدا کو بیا و بی بیدا نو زملینی پکارو یو بی بیدا جمع صيغه ولې راوړه نو بعض علما وایي بدا زملونی جمع دې لپاره دا چې الته بیم دا ممکن دا غلام هم دی زید ابن حارثه پکور کې غلام هم دی کیږي چې بل څوک هم پکور کې وو نو ځکه زملونی وي او خشته جواب دا چې دا صيغه د جمع د لپاره د تعظیم دا تفخیم او تعظیم لکه یو کس دخل کوي السلام علیکم او یا وی تاسو څنګه پیغمبر علیه السلام خو د اخلاق عظیمه مجسمه نو خلک هم خلک وی تاسو څنګه ها او کته یو سړی ته څنګه نو کې خپکی او که تاسو څنګه نو په دې باندې خوشاليږي ډوړې اخرى لفظ د جمع استعماليږي نو دا د جمع لفظ د تفخیم د لپاره او د تعلیم د لپاره مستعمليږي پروا نشته زملونی نو فزملوه هغه سره مناسب لفظ زملوه کې دي شي کور کې بل څه هم نشي صادر راوړي وي چې صادر چولې وي او یا زملو کې یو قسم دی د مشاکلت توجه د صيغه د جمع راوړي حتى هغه پر ذهب عنه راو الذين اخيار توب د خديجه معلوم چې وي صادر راوړي زملونی د پیغمبر علیه السلام حسن خلق معلوم شو او د خدیجه او خيار ته معلوم شو ولې درې په صادر واچو چې سړی څه چل دی الا الوایا الا خدایا پاک چې سوي پاغه عمل وکا درې په صادر واچو او ترکمه پورې صادر حتا ذهب عنه رو پارا می پریخو چیړي نه چې صادر ورواچي څه چل شوی دی الا الله تعالی نه فقط پرې د یو کډه دمشي حتى وجاتو د خدیجه ابن معلوم شو فزملوه حتى تر اغه پورې په صادر کو ذهب عنه رو يرت لا ختم شوا ورو قياسو د خدیجه ابن معلوم شو دا بل مثلا د مسائل واسخه بل مثلا معلوم شو چې خاوت خدیتا د خپل د خدمت امر کول شي صادر روړه جامع روړه ډوډۍ روړه دا د معلومه شو او اتباع د خدای د خاوند فورن بخددي او خاوند تبا هغه شی به کړي ډوډۍ روړه وړي دی ولا او براوړه او بمو راوړي صادر روړه صادر بروړي دا نه چې ته ډوډۍ روړه الا وګه ما به دې وته دستانه زیات وګه یا ورته راشه مال چا پیوکا یره کمال دې وکړل ورته دا کمام ټول ورځن په کور کې خدمت کړي دا څنګه ده پکا ګور خبره نه ماتي او خیاطو به معلوم شو او اطاعت خدای د خاون د خدیجه اطاعت نبی رسول الله او پیغمبر علیه السلام بیبي ته ویل او په تعظیم ویل تاسو د خدای ته د جمع لفظ استعمال اول په دې با دا د خدای سره مینا او د خدای سره مینا پیدا شي
قدس یوازې د کور غلام او وینځه خو نه ده، وینځه خو نه ده، دا خو د کور سرداره ده، په کور کې دننه سرداره ده. ګوره زملوني د جمع صیغه، زملینې نه وه، زملوني د جمع صیغه. نو داسې قسمه امر ښځې ته کولی شي او د تفصیل لفظ استعمالوه چې ژوند یې ورسره مزېداري او ښځه خوشحاله وي او د ښځې اطاعت او د خدیجې هوښیارتوب دا ټولې خبرې ترې معلومې شوې. نو چې ذهب عنه الروع نو فقال لخدیجه رسول ته دا خبره کوي، رسول ته دا خبره کوي. کوم ځای کې دی؟ اوس دې باندې یو سوال لري. سوال پیدا راځي چې عائشه صدیقه فرمایي چې کله به وحی نازلېدله نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به خولې بېدلې. څه به دې بېدلې؟ خولې. نو خوله چې چا نه بېږي دلیل د حرارت دی، او دلته وي په ما څادر واچوي دلیل د برودت دی، یخني شوې ده. څادر کله خلک په ځان باندې اچوي چې یخني شي. اوهو څادر کله په ځان باندې خلک اچوي او خولې کله خلکو نه بېږي چې ګرمي. نو د دې لفظ د زملوه او د زملوني د هغه د عائشې صدیقې د روایت سره تعارض راغلی. فيقسم عنه وان جبينه اذا يتفسد عرقا او دلته زملوني. نو جواب یې څه دی؟ جواب یې دا دی چې دا حالتین جدا دي. هغه حالت د نزول د واحدې دا پکې کور ته تللی، هغه حالت د چا دی؟ لکه د نزول د واحدې، او دا خو د کور حالت دی. د بل حالت دی، د کور ته بله مخ وخت لګېدلی دی، 1 کیلومتر مزل د هغه ځای نه کوي، او بیا د غار حرا نه کور ته 3 کیلومتره مزل دی. نو 4 کیلومتره مزل چې کوي څونه ټایم پکې تېر شو. او ډېر خشته ښکلی جواب چې بعضې محدثینو دې کړی دی، دا مخ وخت دی ادا چې په بندنه خوله لاړه شي که نه او بیا پې هوا ولګي نو څه چلی کېږي؟ بیا یخنې کېږي. نو هلته دې خولې تللی دي، زور یې ورکړی دی والا، خولې دې تللی دي، او چې بیا کور ته راغې په لاره پې هوا ولګېدله نو خوله پې یخه شوه نو بیا یخنې کېږي، بیا یخنې کېږي. نو دا هغه دا یخني د هغې سبب هغه دی چې عایشې صدیقې رضي الله تعالی عنها فرمایلي دي. او یا به دا وکړم جدا حالت دی، دا جدا حالت دی. زه اوس مخکې لاړ شوم. فقال لخدیجه، نو خدیجې ته څه وایي؟ نبی علیہ السلام واخبرها وحالیه دی په داسې حال کې اخبرها چې خبر ورکړه نبی علیہ السلام خدیجې ته الخبر الف لام عهدي دی، هغه معهود خبرې اوس هغه دلته مجمل دی، هغه مجمل هغې بل ځای کې شته چې دغه جبریل علیه السلام راغی زما شق صدر یې وکړو، دا ټول خبرې ولا ورکړه. او شق صدر نه پس بیا دا څه روایت چې بخاري کې دی هغې مې ورته ووې، دغسې غطې یې راکړې او د الفاظ یې راته ووې او سی وی. نو فقال چې خبرې ورکړو فقال لخدیجه، د خبر نه پس د واقعې نه پس ورته څه وایي؟ لقد خشیت علی نفسي، ویرېدم په نفس خپل، ما درته معنا وکړه. لقد خشیت علی نفسي، ای خدیجې په ځان ویرېدم. نو دلته بعضې شارحین لکه کرماني وغیره لیکلي دي، حافظ او عینین دې نقل کړی دی، هغې هم وایي دا قول نقل کړی دی چې دا ځکه ویرېد چې وي پته ورته نه وه چې دا جني دی، دا څوک دی؟ دا جني دی، عیاذا بالله شیطان دی، که څه شی دی؟ دا خبره ټیک دا بالکل غلطه خبره. علماء رد کړې، حافظ رد کړې ده، علامه عیني رد کړې ده، بالکل یې رد کړې ده چې دا ورته پته نه وه چې څوک دی، نه دا ورته پته وه چې دا ملک دی. ولې؟ دا نبوت میلو شو او نبي ته دا پته چې دا وحي ماله څوک راوړي، نبي ته دا پته چې دا وحي ماله څوک راوړي. نو چې چا دا ویلي دي چې یاره په دې وجه وه چې دا جني دی او که دا ملک دی او که دا شیطان دی او که دا څوک دی او که غل دی که ډاکو دی پته نشته، دا ټولې منګړه خبرې دي، اسرائیلیات او واهیات. وحي ولا راوړي لږ خبره ده، وحي ده، شق صدر پکې شوی دی او نبی علیہ السلام ته د مخکې نه آثار خوبونه به لیدل، پرون تېر شوي مقدمات مخکې نه شوي، بلکې عند البعض نبوت شپږ میاشتې مخکې میلاو شوی دی، او سلام او کلام د جمادات او د نباتاتو شوی دی او پیشنګویې خلکو ورکړي دي. د هغې نه پته وته چې ماله الله یو شان راکړی دی او یو شی میلاو شو. نو دا خبره درسته نه ده، غلطه خبره. پیغمبر په دې پوهېږي چې دا وحي څوک راوړي او څوک یې راوړي، چې دا خبرې ده نه چې ته دې خبر. دا جواب خطا دی. نو لقد خشیت علی نفسي څه معنا؟ بعض علما وایي چې یاره په دې وخت چې دا خو ماته نبوت میلاو شو، د ابراهیم علیه السلام حالت ورته مخکې دی، د
د نوح علیه السلام حالت ورته مخکې دی د نورو انبیاو حالت مخکې دي قصص مې اورېدلي دي نو دلته کې یاره راغله چې دا خو به زه قوم سره زما مقابله راځي اوس به څه کېږي خو به مې مني که به مې ونه مني جنګ به م راځي جګړه به م راځي وال ټکول به م راځي کنځلې به م راځي سپکې به م راځي لقد خشیت علی نفسي زه په خپل ځان یېرېږم معنا کوي او صیغه د ماضي ده خو خیر د ماضي کله په معنا د مضارع هم مستعملېږي لقد خشیت اخشى علی نفسي په خپل ځان باندې یېرېږم ټیک ده یو توجیه دا هم ده لیکن کل توجیه چې په لامع کې ده هغه داسې ده لقد خشیت ویېرېدم په خپل نفس باندې څنګه ویېرېدم چې زور یې راکړه مې سیرانه وویسته ویېرېدم چې دوباره زور یې راکړه بس ما ویله باقي صاحب لاړه چې درې باره زور یې راکړه مې باقي صاحب لاړه لقد خشیت علی نفسي په ځان ویېرېدم هغه وخت سره په دې وجه نه چې معرفت رانغی یو نقطه راته ویل مزېداره غوندې ما زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلې ده هغه دا چې وی خوف او خشیت په دلیل د معرفت دی خوف او خشیت ماشوم مار لم ګوتې وړي ماشوم چاله ګوتې وړي مار لا نه پیژني او چې څوک مار پیژني نو تیریږي نو یې خوف او خشیت دلیل د چا دی مولانا ټولې خبره کړه معرفت نو معرفت یې راغلی چې جبرئیل دی دا د زورونو خلکو له ورکړي یو طالبو یو بوډا سړی و نو هغه بوډا سړی به یا خدایا اما جبرئیل پیښ کې چې بس دوا راته وکړو جنت ته لاړ شو طالبان د شپې به دا چغې وایي طالبان خو کتاب کو پخوا طالبان به په دې عوامو په جومات کې خفه کېدل اوس پې خوشحالي کې ګپې وکړل ما یو ځل یو طالب ته ویې زمونږ جومات کې ډېرو باباجي ته زمونږ ورځ ورکوله نو هغه زمونږ جومات ته خلک به کم راتلل لمانځله ما ویل لکه د خلکو ته لږ نصیحت وکړه مولوي صاحب چې دا خلک مانځله راځي وی خدای دې پېښو باسو چې یو نه راځي سره چې موږ خپل کتاب وګورو ته ما پسې خلک راوړي چې نه راځي خلک پرېږدې دا یو چې نه راځي بلا ورپسې پېښ دې ودي چې یو کس را نه شي خلک چې موږ خپل کتاب وګورو نو پخوا به چې طالبان کتاب وګوري به کتاب کوي مطالعه به کوله د فن ملا پسې به ګرځي قسم په خدای د فن ملا پسې به دا فقهي ملا رفقه بیل کوي دا منطقي ملا دلال منطق بیل کوي دا شل کار په منطقونو کې بدل دا صرفي مولا سر بیل کوي دا نحوي مولا د نحو بیل کوي یو مولا پسې د فن مولا پسې به خلک ګرځي اوس خو ته مدرسه ده درجه بندي مونږ چې کوم وخت سبق کوي بلکې زموږ د اوایل د تدریس ته اوایل خلک به مولا پسې کتاب شبه وکړه د دې چا پسې دا بل چا پسې دا الکه دا خو ټیک نه دا دوه کوم ټیک دی خدای دې بل څه دی نو به بنقشه وتا بیا به وکړه یره دا څلور کتابونه کوم ټیک دي دا فیزم ټیک نه لري او بیا به څه وي دا څلور درجه باندې نه دا څلور ټیک دي دا فیزم کوم پلاټي سره دې په دې برابر وي درجه باندې نه مولا ته به قتل چې هغه پسې به کوم کتابونه لیکلو اقا به درجه باندې بالکل نه و دلته کې وسره هدایت النحو لیکل دا ورسره د شریعه لیکل دا ورپسې مخترمانی لیکل دا نه مخترمانی مو کوي شریعه مې امداد دی مولا ته अब مولا پسې ګرځي او سبب خلق مولا پسې نه ګرځي مدرسې پسې ګرځي او خېټه پسې ګرځي دا خېټه درته خلنګر ملاوي او خلک کوئی پلان کې مدرسه کې داخله راځي مدرسه نه سبق ته موږ سبق شته نشتا نقشه رستو باسي نقشه مدرسو کې نقشې رستو سبق مکه شروع دي خو خدای دې وایو کدي نه فهمو تقدم نقشه نقشه نشته چې ما سولې کل هغه څه به درجه باندې تبه یو کړل وفاق تبه یو کړل قسم په خدای چې وفاق علم ختم ته پکې کما ما ته په دې وفاق کې ارسو ایجن ښکار ارسو کې په دې بالا کې څو ایجن پروت دي چې کوم اهم کتابونه ټوله وځي او درجه باندې دا او استادانو سره کتابونه کړل دي خو خی کنه چې مولا تکړه او کته کړه نه دي نو دا نه به سبق بس درجه باندې کې دې نوم راځي دما قسم په خدای بخاری سمت کې پرته مونږ با محتمم لږه خاص ورکاو چې دا کتاب د مولا نه لیکل کړه په دې مستعدان خبره دا نه بدل کده نه پوي تم نشي وي درخواستونه ما دلته درس کړی دی یو مولوی سره یو کتابو طالبان لاړ محتمم لا بدعت بدل کړه ما وې نه وي محتمم او محتمم دی په کتاب ته بدل لیکل غوړم نه نه مې اته نه اغل هزار ورشي اب وې چې دا جوړ تر کړم سو بالکل کما ترا وړم نه نه اس صاحب علم پسې طالبان کړي او استادانو په برکت پسې ګرځي هغه برکت په هدايت کې برکت کوي هدايت خپل برکت ته کوي ترمذی معنی برکت لمجردا سبق وایا علم لا ختم شي دا پلان کې مدرسې نه کوم دي پلان کې مدرسې نه فاضلې ما
پلان کې نه فاضل مو پټکې دې پینځه په دغه ډول خو دې تر نه تشتاو کنيستا برکتونه به مگر علم پسې وګرځا کوم دې علم یې غته علم تکا دا ذهن کې دا واچو دا علم کوم دې کې دا غنه سبق تکا او برکتونه به مگر دوه شهرتونه به مگر لا امي باندې پاتې شي موږ نو اوسه پورې ما سره سند ما ناړو چاته پوسټ کړي چې ستا سند د کومې مدرسې دی ستا کوم دې سبق ویلې دی او څه دی دا موږ خپل سند بیان موږ نو اوسه پورې یو مدرسې ته پوسټ کړي چې کوم مدرسو کې درس کړي ما یې ته پوسټ کې کوم ځای دوره کړي سند راوړه کنه چې اے نمبر کې دې ویډیو کړي پرې دا وخت دا مې دې پوره چې طالب لګیاو چې خدای جبريل دې نو هغه بابا بوډا نو طالب ورته جمعه چتا او خطا او پړې وېځان کو دی بابا ها سوکه جبريل راغله ما جنت ته دې بوزم دوا دې قبول ده بابا خوشاله دې دا پر قسم کارو جنت ته بوزي او ودا پړې دې غاړه کې واچو یو چک سره بو جنت پردوس کې نه بابا پړې غالي ته واچو استا خلک چې پړې بر راس په دامیاس کې وېځان د ورته موږ دې سبق اوېستو نو چې بابا دا ټوپونه شروع کړل او دا غوړېونه تل په جومان کې او دا ټوپونه واله او طالب په پیټو چې اوس که باقی نشم خمري په دا ولا ډېر ده نو پړې ورته پرې نو چې پړې هو نو بابا غرواله منډه کړې او پړې ورته راخکی شي نو کور لال خدای توي دروازه بند کړ جبريل راغلی د خلک اسمان ته خلک جنت ته دروازه بند و جبريل راغلی د خلک جنت ته ځي حاصل د خبرې دا حضرت چې خوف او یرا دلیل چاره د معرفت نو دا جبريل عليه السلام پیژندل دي دا نه چې لري پیژندل ځکه خو یرا رااله عظمت هو پیژندو ځکه خو یرا واسمان دراله نو خلقت خشيت على نفسي تعلم به خبر ده خطا ده معرفت نه پیژندل چې نه له کولان ده دا خطا ده لقد خشيت على نفسي دا مضارع معنا کې او مې کوا یریګم خپل نفس کډوي قوم سره مقابله مې ډېر مزیدار معنا قوم سره مقابله برازي لکه مخیان بیا اوراغله دا تو به مانی تو بنا دا بس کېږي پدان یریګم او لا تبعي خوف راځي او لقد خشيت او یریدم هغه وخت په خپل ځان باندې صيغه د ماضي خپل معنا وکا چې دا بار زوري راکماوي صاحب او بس او لقد خشيت یریګم صيغه د مستقبل ولذا جبريل ار وخت قد زورون راکې نه مت جوړيږي جبريل دغه څه راځي دا خو ته پته نه چې بیا به زور نه راکې دا چې ارض پنځایات سره درې زور راکې پنځایات سره راکې لکه درې زور او شق صدر مراله کوي دا په خدما وا کوم دې په مفاوله کوي نو دا خشيت على نفسي لا معنا شوا فقالت خديجه هغه ورته سوي کلا ورپام کو چل تبع لاړ نشي او ګور ډېر خطرناک ځای دی ما درته نه وی چې مزه الله ولا نخوایي سوي کلا هرګز داسې حرف رد عادي تب مې یریګا هغه ته پته وا چې ما په کوم سوچ ور سره واده کړی دی او کوم توقع د نبوت مې لو الحمدلله کلا هرګز داسې خشیت نشتا نفي رضعا قابل بنحوكي والله قسم بالله ما يخزيك الله ابدا هرگز بده الله رسوانکی هرگز بده الله رسوانکی دین سمعلومیږي حضرت پایا چې دا هغه معنا مزیدار ده چې زه یریګم صيغه د معنا د مستقبل کې چې قوم سره مقابله راځي تنزل بکی وهل بکیږي جګړه بنازي او سبکیږي نو هغه خبره سره د دې سیاق سبق ډیر مناسبت دی ما يخزيك الله ابدا چې قوم جګړه سره کې ستاره رسوایی برازي او قوم جګړه در سره کې دا بن راځي خدای به نه رسوږي ظاهري مشکلات او ابتلا برازي خو ګټه بستای او ګوره او خيارتوب د خدیجه ته نو ورا کلا سره یوردو کلا پیغمبر سره ډاډ ور کوي والله سره وتقسم مخول او ما يخزيك الله نسبت الله تم ظاهري وشو او ابدا سرم تاکید وشو ګوره د خدیجه خيار توپ تا ګوره د پیغمبر علیه السلام په ځل کې کم سوچ ته هغه ورته څه رات او بعض حضرات وای دام حافظ ذکر دي ودا خشیت علی نفسي چې وای نو دې صرف خدیجه ته توجه ځان تراله ولا کله وته چې خدیجه ما ته الله نبوت راکو نو اسنه خدیجه انکارونه کی لکه ابو طالب انکار وکړ اسنه خدیجه انکارونه کی د کډیر رشتہ دارانو انکار وکړ چې خاص خو نه منم د خپل خدایان خو نه پرېګل دا څه نو خشیت علی نفسي کې د خدیجه آزمایش ګوري
خدیجه ته په ځان او یریدم یا یریګم دیونه چې د پیغمبر یو ته نو وی دې لپاره چې څه وي نو هغه خيار او پېښوا په مقصد پېښوا دې د پاره و چې خدیجه ګورم چې دا څه وي اسنه انکارونه کې جنگ کور کې ماحول کوم به ګډ نشي نو هغه ته خبره او پښتانه وی کنه وی بال د فلان کې کور کې پروت دی کوټ ته وی څه ورته وی لکه لا کوټ ته ټیټ سره هغه سره پروت دی چې په څه کې نو خدیجه ته باندې ورغته څه کې نه تاسو کله هرګز ځاسنه ورتا کی والله تماده ور بیا به مغه خبره کې چې عائشه د خدیجه نه خبره ده او مغه جوابونه میکړي دي کله هرګز یاره نشتا ولی یرا سبب د هلاکت یرا سبب د رسوایی ده ناراضي والله قسم مخري ما يخزيك الله نسبت الله تکيږي ابدا تاکید شو دلائل شروع شو سو دا وکړ کوم ته ګور اذ انك لتصل الرحم دلائل يخزيك سلور تاکیدات سره کم کلام او جمله اسمی جو والله ما يخزيك الله ابدا جمله فعليه رولدا تجدد دفاره یو سات کې برسوي نه راځي یو سکند کې چې تاسو ته کم دي قوم سره کلی سره مشرانو سره یو بدل راځي انك دلائل شروع کړ انك دلائل شروع کړ اذ زکا انك لتصل الرحم تصل رحمك انك بشکت چې لتصل وصل کې الرحمه درشته څه مطلب رشتہ دارانو سره ستاسو کې بدل راځي زموږ رشتہ دارانو سره واسطه راځي او لومبه واسطه د انسان واقعي راځي چا سره رشتہ دار سره نو ستاسو لومبه سوداري چې واسطه زما چا سره راځي وایا رشتہ دارانو سره ناغي سره ستاسو لپاره رحیب د زبردست ناغي بد سره معاونت کی مخالفت بنه کوي رشتہ داران بد سره معاونت کوي مساعده کوي مخالفت بنه کوي ولی تو سره وصل کې د ټولو خوخه یوا وتحمل الكلا عمل يحمل بارکول بوجون او چته کل مراد یا کل حسی دی کم کل دی حسی فلا رسول دی نو تو سره بوجه والے راځي درته کل حسی یا کل معنوي څه ته ویل کېږي چې په دې باندې ټینشن دی بوج دی تاسو سره مشوره کوي نو تاغله ډاډ ورکه دا یو بوج شو یا په چا باندې قرض دی او ته ویل کدا قرضونه د تخلاصون پروا نشتا یا راځه په جرګه د سره زما چې د تفریدي یا په جرګه د سره زما چې موده کې تاخير درته وي نو تحمل الکل ټول معنی وکا وتحمل الکل توجته بوجنا تحمل الکل توجته سجي بوجنا یا حسی یا معنوي ټینشن پریشانی د خلقنا اغوچته نو چې سله رحیمین کې او خلق ته فائدہ رسه حسی معنوي بوجنا چې نو تاسو سره دښمنی نه کوي دا څه خبره بنه کې چې تاسو رسوا کی دا څه کار بنه کوي چې تاسو شرمندگی پکې راشي وتکسب المعدومه یا تکسب المعدومه کسب یکسب کسبا مجرد هم دی او اکسب یکسب اکسابا مزید هم دی وګورئ مزید او مجرد دلته په یو معنا سره دی دا متعدی مجرد هم متعدی کسبت المال سمې کسبت المال نو دا متعدی نو باب افعال او مجرد او مزید په یو معنا دی دا قاله الحافظ دا نه نور کتابونو کې مشتا او المعدوم دو معنی کړی دي الکه دې اسه ګران کړی دی مړه آسان دی المعدوم صفت موصوف مقدر دی تکسب المال المعدوم تکسب المال المعدوم یا تکسب المال المعدوم مال معدوم کسب کوي مال معدوم څه هغه څوک چې یو زینا مال ګټه ربح نشي رسي چې روباس چا نه مال چا قرضدارو نیولې نه ور کوي چې ولا روباس تاسو پوهیږئ په خبره تکسب المال المعدوم چې څوک یو ځای نه مال نشي راوسته چې دی روباس چا نه چا مال پټ کړی وي غیب کړی وي چې دی ولا روباس یو جوړه ولا کې چا پچا باندې قرض پوری وي دا چل جوړه چې هغه ولا روباس چا سره مال وی ګټه پې نشي کوله څه په ورته ګټه کې او بعض حضرات کوئی چې دا معدوم نه مراد رجل عظیم المال دې چې رجل تکسب المعدوم الرجل العظیم المال فقیر کسب کے فقیر کسب پرس فقیر کسب پرس فقیر سره امداد کے مسکین سره مدد کے چې مدد چې وسرو کدا ځوړه کچې دی وګټه ځاله لکه چې خپل غلام دی که لکه خپل نوکر دی که خپل تابع دی که تکسب المعدوم الرجل العظیم المال الرجل العظیم المال
هغه کسب کې هغه کسب کول څه معنا اګټې ګټل څه معنا پیږي هغه خدمت کې هغه سره امداد کې دا د ژوند کې هغه دی وو ګټو د ځان غلام دی که د ځان تابع دی کو یا المال المعدوم مال معدومه ځان لګټي چې ګټي خلق باندې خیراتونه کې یا خلق لګټي ټول معنی مې وي یعنی عام خلق دستانه پیدا ده وتقری الضيفا قرا يقري قرا خیرن بالمسیا تویل کېږي بالمسیا کې د ضيف مراد نه جنس دی د بنو هاشم قانون دا چې د بار نه مسافر برابر دی به خدمت ولی ځکه بیت الله ته د بار نه مسافر راځي نو هغه زمانه کې بازارونه خونو نو دی به خدمت نو باقي کې اول نمبر ته تقرید میل مسیا ورکه الضيف ملمنول او کتبه چې پیغمبر علیه السلام کو غربت او فقر نو مل مسیا خو مال غواړي نجید اوستو فقر راغلی دی دغه زمانه کې د خدیجه ټول مال ورته وقف کړی دی او بل علیه السلام تاجر مو تجارت به کاو او کله چې له سره وایي مال ور سره لار نکره مال ورته پاتې دي نو تقرید او بل دا چې مل مسیا خدا نه چې ګډا چيري ورته لاله او چې څوکرا چې ما حضرت دې ولا ورکي نو تقرید الضيف جس مراد ته مل مسیا کې د مل منو وتعين على نوائب الحق تعين الناس مفعول به مقدر دي امداد کې خلق سره فنوائب د حق جبد نائبۃ الله نائبۃ ته ویل کېږي چې چاته یو عارض یو مصیبت پیښ شي دا څه کوي یار تاسو به وکما بس تاسو به وکړي زبا سبا سره راوړم سبا ته دي بازار کده ته کنا او زمانہ سره ورو پاتې نه کړی ها سمې وکړو لیکل اجنا الله دې خوشاله تو تعین ته امداد یا خلق سره بنوایب د حق باندې اضافت صفت موصوف ته نه اضافت د موصوف صفت ته شوی دی نوایب دو قسم دي یو سړی ته یو مصیبت پیښ شو نو کله مصیبت په حق کې پیښی کله مصیبت ته کې پیښی وا ناجایز جواره کې توانی شو سود کې توانی شو دا نائب شو خو باطل ده او یو سړی داسې دی چې د هغه مال هلاک شو داغه نه مال غل په او تختاو دا کټو شو دا یو نائب ده یو شی عارض شو خدا کما نائب ده نو باطلو کې نه کې تعین د خلق سره امداد کې واغه نوایب هغه حوادث ور زمانه کې حوادث ور زمانه کې کمالی وی ک بدنی وی ک مرض وی قبل وی او چې حق وی ور اوس په سر بیا سر لدو یو ځل بیا سر لدو سبا وایو یو خدا دلائل شروع شو سره رحمی کې نو خپلوانو نه درسوای نه مېریګا تحمل الکل د خلق سره عام معاشره کې عموما دا بوت شو ورته محتاج کونډا رندا او مریض بیمار اغي سره بوجونو چته ابد مرګ کوي او فقراء تكتب المعدوم یا غلامان ابد مرګ کوي بیلمانه باندې مرګ کوي او چې چاته زماني مشکلات او چاته پیږي هغه کسب سره مدد کوي نو دا ټول به مراد نو رسوایی د چا نشو رسوایی د چا نشو دي کې ټول رالل بلم رالل تصل الرحم او پردین پکې رالل تحمل الکل کونډا یتیمم پکې راغی او عام خلک رالل تكتب المعدوم دا خدا مال د خلکو باندې چا پوری د مالدارانو خلکو مال پوری دی نه ور کوي اغلب فائدہ ورکي یا تكتب المعدوم غریب لام فائدہ ورکي ټول او تقرض ذات من منولم تعين نستا فائدہ عام د خپل پردي کونډ یتیم خزه معصوم مالدار غریب غلام وینځتا دا به مدد کوي رسوي او د دیوالو ټکولو کنزلو د ټولو عاقبت څه شي دی رسوي ورته داسې جبل فزوی دی کړه والله ما يخزيك الله ابدا داسې لفظ استعمال کو دیو نه وي چې قسم په خدای لا يخالفك احد لا يخالفك احد ورته نه وي ما يخزيك لفظ راغی دا خزي د ټولو نقصانات لازم دي چې تا کنزلو کی رسوایی تو کې وਹੀ رسوایی تو ورته ډیکور کی رسوایی داسې لفظ خدیجه رضی الله تعالی عنها راو چې نبی رسول الله سے داسې مبالغه لفظ وي رسوایی بندر هغه نه رسوایی چاله وجه راځي ورغلونه د خبرونه د کنزلونه د بل شي نه دا بندر راځي او دلایل ورکړو او یو نقطه بل وره یو ناشنا نقطه دا الفاظ حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چا په حق کې وي علیه السلام او نبی رسول الله باندې ساکت پاتې شو نه چې پاتې شو بالکل د پیغمبر مخکې هغه دروغ نشي ویلي او بیا اوصاف د رسول الله مبارک بیانوي نو چې اوصاف د چا مخکې وي او مبالغه پکې وکړي او یا د کذب نه کار والی نو پیغمبر پرې چې څه پاتې
معلومی کی دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قضا او صاحب راځي موصول دی دا اوصاف دي او یو ځای کې وبل ځای کې وراشي دا اوصاف د حضرت ابوبکر صدیق په حق کې مستعمل شوی بخاری کې ولر راشي دا اوصاف د چا په حق کې مستعمل شوی د حضرت ابوبکر صدیق نو پرونه خبره تبلار شو چې د حضرت ابوبکر صدیق او د نبی صلی الله علیه وسلم په کوم نسبت او بخاری کې راځي ان شاء الله نو دې نه معلومه شو د خدیجه یو خیارتو معلوم شو دلایل د عدم خدیجه وي او د هغه فصاحت او بلاغت ترتیبات شو د خدیجه رضی الله تعالی عنها او د علیه السلام اوصاف معلوم شو اوصاف قسم سره ورتوي اوصاف چې د سره رحمی دا او دا اوصاف د پیغمبر اخلاقیات دي نو دې کې امت لم ترغیب دي د اوصاف په پیدا کې فانطلقت به خدیجه غرا اخو مطمئن کو دې ربلم دا معلومه شو چې خدیجه پکا جقاول ډاډ ورکی دینی کارونو کې نه کې پکار خدیجه پکار جقاول نه ورکی ډاډ ولا ورکی دانا چې وی یاره باندې ډاډ ولا ورکا تاسو کوی زما یو دو دوستان دي دا حقانی والا چې کله راګیر کړم کنه د ترمذی شریف د پاره نو زما ډیرو خلکو به ما ته ویره دا خو ډیر ګران کار دی دا بس چل کې دا لا بیره لا پایا دو دوستان دي یو ډاکټر دی یو مې یو بل دوست دی هغه زلمه لا هغه ډاکټر په مخ کې په مدینه شریفه کې ما ته دا خبره چا وکړه نو ما ته خلکو چې دا ډیر ګران کار دی او دا بس کې هغه ډاکټر صاحب د مردان زما ډیر قریبي دوست دی هغه فورن ورته وځي چې دا څه ویزه د مردان نه یونیورسيټي روډ په اورتا پیریډ لازم میډیکل کالج ته پیریډ لازم مردان نه یونیورسيټي روډ میډیکل کالج ته پیریډ لازم روزانه زم راځم نو ته دنیا د پاره د مردان نه په خبر هغه یونیورسيټي روډ ته روزانه زم راځم نو کدي دین لپاره دین څه خبره تو خبره د دنیا لازم دین لازم د نام د مسلمان کم دي د 400 دي نه دي عثمانونه دي او د مردان نه د په خبر نبی یونیورسيټي روډ ته زمال دي او ټیچینګ او بیا راځم فل کلینیک کوم البته نه بیا راځم فل کلینیک کوم ما خامہ کول دا ما کارګر شو کړو د دنیا له کوم دي یو دا او بل مې یو دوست دی هغه سره کې ناستم نو چاوي چې راځه تاسو چې ډیر ګران کار دې ته دي هغه سره په کلار کې وې دا کار سره دي دا کار سره درس او تدریس کې ناراغه دي چار وخت تکړه هغه دي چې هر اټه مولوي او څونه کړه ورلو دنیا پر هغه څونه کړهونه دې دوه کسانو زمازله څه تا غني چاته ملاوي دما نزل به الله خوایا چاته ملاوي دما نزل به الله او په ټولو کې لوی خبر خدای الله مدد او توفیق ته دوی خبر په کې نه کی مخکې دا حاصل د مسلې څه شو څه چبته سمجه کړي کې ډاټ خدای له پکاري دا معلومه شو خدای له پکاري چې خامل ډاټ ورکی په مسله کې تاسو درې کو سره ډاټ ولا ورکا یا روا مخاوند چې ګوره پام کا و چې بیا لاړ نشي ګوره څو بدلاله ملکی سړیا او څوک نقصان به ته ورسي او دا بسنګ چې کیږي چې دا زورونه د کې ګوري پاک کو دا شی بیا ولکې نه تم ډاډه ولا او خيار قددا نو سجدي حتا فندلقت به او خيار دا صادره پسر ک حافظ ذکر دي نو دا ورقه ابن نوفل لاړه دا اغه معلومات واغشت الله والتحسيو خيار قد دقت زما خاون سره دا چل شوی دي نو ورقه ورته وي ودا دا خاون په مبارک خاون دي دا خو اخر زمانه پیغمبر جوړي نو چې هغه معلومات واغشتل نو بیا رااله وی تر دا د مار تر زوی دی غل دی بوزم هغه تعالوا یا څه مطلب ولې کله اول ورقه وردم کله هغه خرابې بیا ولنه بوزم او کرے د په حق ټکی نه ولای بوزم دومره خيار بيبي الله پاک او اسه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی رسول الله حرم ته نه راوستله او الله په اسه سلام نه وای الله داسې خدای لکه چې مور بچی لکه مینا ور کوي او مور بچی لکه ډاډ ور کوي داسې خدای ولا خدای پاک په یو معصومه جنې و شهوت په سره پوره کېده تقاضا به پوره کېدله او دا څه نه پوره کېدلې چې د خدیجه رضی الله تعالی عنها نو فانطلقت ګوري ما پکې د حافظ غ روایت راوړه فانطلقت بوتلوکل به په نبی رسول سلام باندې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کوم ځای پورې حتی غایا ده کوم ځای پورې بوته اتطلعت لوکل خدیجه به علیه السلام ورقه ابن نوفل تا اغله بوته
ورقا ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى محشد دغه لیکلی دی دا سوقو دا ورقه دا ابن د عم د خدیجه رضی الله تعالی عنها دی اغله دا نه چې کوته نه نیولې دی باعث و په بوتل لوبات څه شي باعث مررت بزید مررت به دا مطلب نه چې کوته نه نیسي یا لاس په اچي د پاسا نه باعث پیدا کړی او د نبی رسول الله د خپل بیبي سره محبت معلوم شو چې ویزو ورقلا دا نه ورقه څه کومه مالک دې له ګوتره کړی او ایمان باندې راو نه دی ورسره فرق ورزو ورقلا چې ورقه سوي او ممکن د کتابونو کې نشته خو د ماضي نه ممکن ده چې خدیجه رضی الله تعالی عنها وتویلی وی چې د ورقلا لاړم ابشر مبارک شه ابو مصطفی فقری ری خبره وکړي ترازه چې خپل دیوا اوري یمکنو لفظ به کتاب کې نشتا او یادا چې علیه السلام ته پتا وا چې ورقه سړی دی او رښتونه سړی دی او ولې د وطن سړی دی او د ما په حق کې خبرې وکړي او یا اسم انسان د خپل ما وته پتا و چې دا څه خدیجه به نورم کوي او دا ما چې یمکنو لفظ دا کې مناسب لګي چې قضا خاوند یو بل خبره نه کوي او چې دا تلا ورقه لو صادره پتر او پیغمبر مبارک د اذن نه بغیر به تللی ورکه داغه د اذن نه بغیر به څنګه داتلی او خامخا به نبی صاحب ته ویل چې التزم او چې واپس راځنه تاسو به تکړه چې ورقه سوې لازما نو دا په کتاب کې نشته دا یو یمکنو او د حافظ د روایت معلومي چې دا لاړ او واپس راځو به بوزي نو دینه به پیغمبر نه خبره پاتې شي څنګه دینه خبره پاتې شي نو ځکه وصلی علیه السلام روان شو درېګه دا هي خبره به خپل مخامخ ورو زبو خپل ټوله دې مخامخ او کما دا خبره نور وضاحت راشي حتی رات لوګل خدیجه به په نبی رسول الله باندې ورقه ابن نو ډیر معلومه کی چې په خبرو کې خاون لپاره چې د خدیجه اتباع کې د خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه او خیارتوب معلوم شو او کته تر زوینه قصه تر پردنو دا هغه زمانہ نه دا مخکره زمانی ورقه د جاز وې د نوفل د جانب د اسد د جانب د عبد العزى او دا ابن عم ما ویلو کې دا ورقه دا غړو بیا ول صفات شو د خدیجه تر زویره وکانه دا صفات د ورقه دی وکانه عمران یو کله تنصر فی الجاهلیت عیسی شی په جاهلیت کې د شرک نه بیزارو چر بیزارو د شرک نه مکمل شرک پرې تنصر دا معنا نو کې نسوار به چول اذن دا معنا کې نسوار ولا دا دلیلونه دي دا نسواری نه نسواری نو وکانه عمران دا نسوار ولا معجول مرکب په زمانہ کې نو وکانه امرأن یوصل تنصر عیسی شو بن جاهلیت په جاهلیت زمانہ کې د جاهلیت کې د شرک نه بیزار شو لړ عیسی شو وکانه یكتب الكتاب العبرانیه د کتاب عبرانی لیکه الکه په دې وجه اختصار بس ښه دا نور کتابونه هم دی ابم پکې وایو دې کې وګړه خبره ده دا غي مطابق کلام له څه او کوي چې وې نو دا بس جیلیونه لږ په چاربن کې بلکونه او دا یو کس نه پاتې دا بلکونه بل ضرورت نشته واقعي بلکونه چې کوم کسان بور سره نږدې یا پاتې بل من تاسو هغه بل پاتې بل دا کاوه چې دا باندې کې دا راټ دا باندې کې دا یو راټ دی کنه هغه څه لفظ ضرب فکر تکرار څه پیدا ده مدخل ده ما تکرار خبره کړې ده دوباره را باندې وایي ما هو تکرار ورولې څه څه د حکمت تو څه د ټول د شوی دي دا براشي تلور د شوی دي او دا اپریشن کې د نظام ضروري نظر ظاهري دغه صفایي کول د مقصد او صحیح بهر لنجه او او تراغ استدی ورته تمانچه ورته
او ورپسې ټولې دا ډاټ څنګه دا ګناه ده تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان دا په باندې کې ورته دا دې سماجه ورته چې په ورته اره هرات په کوم غل کې دا نو جبل نور کې غار هرات ورته